الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان قال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه إلى آخره. دا یو تفصیلی روایت ته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ده صحابه کرامو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان د میاشتې په اخرنۍ ورځ باندې خطبه فرمایلی وه او په دې کې د تمام رمضان المبارک د کولو کارونه او د نه کولو کارونه ذکر کړي. په دې کې د روژو نیو او د شانتي د تراو کولو د یو بل سره د غم خواري او په دې میاشت کې په عبادت او تکالیف باندې صبر کولو په باره کې او د شانتي د غریب سره د مرستې په باره کې او د شانتي په یو مسلمان روزدار باندې د روزه ماتي په باره کې او د شانتي پرې میاش کې چې کم دی نو کم ذکر د هغې په باره کې د کم څیز د سوال کولو او د کم یو څیز نه د پناه غوښتلو په باره کې په دې کې مکمل خطبه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته او د شانتي د قیامت د ورځې پورې راتلونکو مسلمانانو ته په دې خطبه کې پیغام چې کم دی نو پرېښودی دی. دا یو تفصیلي روایت دی او د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته دی وی قال سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی آخر یوم من شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د شعبان یعنی د شو قدر د میاشتې په اخرنۍ ورځ باندې خطبه فرمایله. دا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبه فرمایله چې رمضان المبارک یو اهم میاشته چې د دې یو سکند قیمتي شي او یو سکند د دې دا بیزې چې کم دی نو تیر نشي. نو د میاشتې د راتلو نه مخکې یو ورځ مخکې چې سواله به رمضان مبارکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او راتلونکي مسلمانان دا د رمضان د میاشتې په حقیقت باندې او د دې په عباداتو باندې پوه کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا ایها الناس اے خلقو قد اظلکم شهر عظیم مبارک یقینا پتاسو باندې یو عظیم لویا او مبارک میاشت راله شهر فيه لیلة خیر من 1000 شهر دا داسې میاشت چې په دې کې یوه شپه چې د زرو میاشتو نه بهتره ده دا د لیلة القدر شپه ان شاء الله کجونو نو د رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې به د لیلة القدر مطابق کم روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی هغې به په تعلیم کې بیا ذکر کیږي. نو دا میاشت چې په دې کې یوه شپه چې خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو نه بهتره ده یعنی د زرو میاشتو مساوي او برابر نه خیر صیغه اسم تفضیل یعنی د زرو میاشتو نه بهتره وز بهتري څومره ده نو هغه د الله تعالی په علم کې ده چې څومره بهتره ده. او بیا فرمایي مخکې شهر جعل الله صيامه فریضه په دې میاشت کې الله تعالی روزې چې کوم دی فرض ګرځولي دي وقیام لیله تطوعا او د دې د شپې قیام یعنی تراویح الله تعالی د ثواب سیز ګرځولی دی. د دې نه پته ولګېده چې څنګه د ورځې روزې نیول د دې حکم الله تعالی کړی دی
نو د شپې د تراو چې کوم دی نو حکم هم د الله تعالی د طرف نه دی. باقي چې بعضې روایتو کې لکه رابشي انشاءالله نبی علیه الصلاة والسلام د تراو نسبت ځان طرف ته کړی دی چې الله تعالی د دې ورځې روژې په تاسو لازم کړي دي او د دې د شپې قیام ما په تاسو باندې سنت ګرځولی دی. نو دا د تاکید دپاره نبی علیه الصلاة والسلام ځان طرف ته نسبت کړی. بهر کې مخکې بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمای دا خو د ورځې د روژو مطابق خبره شوه او د شپې د قیام خبره شوه، ځکه د رمضان مبارک میاشت چې کوم دی نو دا شپه او ورځ دواړه دا پرې میاشت کې دي. د ورځې کار چې دی نو روژه نیول او د شپې کار د تراویح کول دی، قیام دی. د دې نه علاوه نبی علیه الصلاة والسلام مخکې فرمای من تقرب فیه بخصلة من الخیر، یو سړي نږدېوالی حاصل کو پرې میاشت کې په یو نیک کار باندې نو کان کمن ادى فریضة فیما سواه، دا داسې دی په شان د هغې کس دی چې د دې میاشتې نه علاوه چې کوم دی نو فرض ادا کړي. معلومه خبره دا شوه چې په دې میاشت کې نفل کول دا الله تعالی په فرض باندې بدلی. یعنی یو سړی نفلی یو کار وکړي، د خیر یو کار وکړي، نو دا سیده لکه په بله میاشت کې چې فرض ادا کړي، او که په دې میاشت کې فرض ادا کړي نو د هغې مطابق نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن ادى فریضة فیه، یو سړي یو فرض ادا کړل په دې میاشت کې کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه، هغه داسې دی لکه د دې میاشتې نه علاوه چې دی اویا فرض ادا کړي. اویا فرض یو سړی مونځ کوي یا بل داسې فرض ادا کړي په بله میاشت کې یو حسابېږي او په دې میاشت کې چې کوم دی نو 70 حسابېږي. مثال به طور باندې منځونه دي، رمضان مبارک 13 ورځې یو سړی منځونه کوي، د ورځې 15 منځونه دي، نه 15 منځونه چې د ورځې کوي نو په 13 ورځو کې دا 150 منځونه شو. وس که دا انسان الله تعالی توفیق ورکي او د په زندګۍ باندې رمضان مبارک راشي او د په دې کې ثابت میاشت منځونه ادا کړي نو یو منځ در په 70 باندې الله تعالی بدلی، نو دا لکه 10,500 منځونه لکه چې د وکړل. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ومن ادى فریضة فیه، یو سړي یو فرض پرې میاشت کې ادا کړل کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا، په شان د هغې چا دی لکه چې اویا فرض د دې میاشتې نه علاوه په بله کې ادا کړي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وهو الشهر الصبر، دا د صبر میاشت ده، یعنی د روژو د وجې نه د عباداتو د وجې نه به په دې میاشت کې چې کوم دی نو کم تکالیف تا ته در رسي په هغې باندې به صبر کې. لږه شپه به ته به د شپې د وخته په اسیره پېشمني دپاره د ګرمۍ وخت پی ستا به غربت او په دغه غربت کې چې کوم دی نو ته به د ورځې دیاړي او مزدوري کې تا ته به تکلیف وي، خو دا میاشت د صبر ده. او کوم یو انسان چې په دې کې صبر وکړي او د الله تعالی د عبادت په صحیح طریقې سره ادا کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام مخکې وفرمیل والصبر ثوابه الجنه، د صبر ثواب چې کوم دی نو دا جنت دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وشهر المواسات، دا میاشت چې کوم دی د یو بل سره د غمخوارۍ ده، ستا په محله کې غریب دی د هغه سره به غمخواري کې، روژه ماتې په ټیم کې ستا سره په کور کې 4-5 قسمه هغه ترکاریانې موجود دي، نو ستا 3 قسمه پوره دي، دا 2 قسمتې غریب باندې ویشه. وشهر المواسات، دا د یو بل سره د غمخوارۍ میاشت ده. وشهر یزاد فی رزق المؤمن فیک، او دا میاشت ده د مؤمن سړي په رزق کې پرې میاشت کې زیارت کیږي. او بیا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل من فطر فیه صائما، یو سړي په دې میاشت کې روژهدار باندې روژه ماتې وکړو نو کان مغفرة لذنوبه، دغه روژه ماتې به د دې انسان د ګناهونو دپاره مغفرت شي، یعنی الله به د دغه روژه ماتې په وجه باندې د ده ګناهونه معاف کړي. وعتق رقبته من النار، او دی به د جهنم نه خلاص کړي، یعنی دغه روژه ماتې به د ده د جهنم نه د خلاصي سبب الله تعالی وګرځوي. او وکان له مثل اجره، او الله به د دغه روژهدار
د روجې مقدار ثواب دغه انسان لور کی چا چې په روجهدار باندې روجه ماتې وکړ. که یو سړي ذهن کې دا راځي چېرې دا یو سړی روجه ونیسي ته څومره ثواب میلاویږي او بل هغه کس چې په ده باندې روجه ماتې وکړ نو ده تر هغې په مقدار باندې ثواب میلاویږي نو کیدای شي چې دا ثواب د هغې روجهدار د ثواب نه الله تعالی کمی نو مخکې نبی علیه السلام فرمیل چې نه من غیر ان ینقص من اجر شی علاوه د دې نه چې د دغه روجهدار د ثواب نه به څه کمیږي نه خو بلکې الله تعالی به د خپل طرف نه دغه کس له چې په دې روجهدار باندې روجه ماتې وکړو د هغې روجهدار د ثواب په مقدار باندې ثواب ورکوي. دا خبره چې صحابه واورېده صحابه کرام خو ځانه غربت کیو خپله چې کوم دی نو لوږې تندې به یې برداشت کولې خپله چې کوم دی ردیو کره بسه نه او بل طرف ته نبی علیه السلام د دومره لوی انعام چې کوم دی نو اعلان وکړ نو صحابو تپوس کو قالو یا رسول الله صحابو اے دا الله رسوله صلی الله علیه وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم اے دا الله رسوله په من کې هر یو سړی هغه طاقت نه لري چې په روجهدار باندې روجه ماتې وکړي یعنی دومره خوراک خو زمونږ کره نه چې روجهدار باندې موږ روجه ماتې وکړو. د صحابو خیال دا و چېرې دا به په مړه خېټه خوراک باندې یو سړی راولي روجه ماتې پې وکړي دی ښه خوراک وکړي او بیا ځي نو د دې خیال کې دا و نو نبي علیه السلام مخکې ښه وضاحت وکړو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمیل چې نه دا داسې نه ده چې یو سړی راولي او تر اخیره پورې په ده باندې خوراک وکړي چې دی ښه مړ شي نه روجه ماتې نه مطلب دا چې یوطوي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة الله تعالی خدا ثواب هغه چاله ورکوي چې په روجهدار باندې روجه ماتې وکړو علی تمرتین په یوه کجوره باندې یو کجوره دې راوغسته او روجهدار له دې ورکړه روجهدار په هغې کجوره باندې روجه ماتې وکړه دا ثواب تا ته میلاو شو او علی شربت ماء یا په یو ګوټ اوبو باندې روجهدار له دې اوبه ورکړې او هغه د دې اوبو نه یو ګوټ وکړه او روجه یې پې ماته کړه تا ته ثواب د دې میلاو شو. او مسقت لبن او دغه شان دې کوم دی یو ګوټ پی یو ګوټ لسی په هغې باندې هم الله تعالی د اجر درکوي. او بیا مخکې نبی علیه السلام د دې میاشتې مزید وضاحت وفرمایو وهو شهر دا داسې میاشت ده اوله رحمه د دې اولنۍ حصه چې کوم دی نو رحمت دی یعنی اولنۍ عشره د دې رحمت دی و اوسطه مغفره او د دې درمیاني عشره دا چې کوم دی نو مغفرت دی و آخر عتق من النار او د دې اخرنۍ حصه چې کوم دی دا د اور نه خلاصي ده. علما وضاحت کړی دی چې امت کې درې قسمه خلک دی یو هغه خلک دی چې متقیان دي اتقیا دي د دیو رمضان مبارک چې شروع شي نو په دیو برای راست د الله تعالی رحمتونه شروع شي نو د دغې خلکو دپاره د رحمتونو چې کوم دی ابتدا دا د رمضان مبارک د اولنۍ شپې نه چې کوم دی نو شروع شي نو د دیو دپاره اولنۍ عشره یعنی د ابتدا نه رحمتونو باران شروع شي و اوسطه مغفره او د دې درمیاني حصه چې کوم دی عشره دا مغفرت دی. بعضې هغه خلک چې دا ګناهګاري نو دغه ګناهګار چې اولنۍ عشره کې روجې ونیسي نو د اولنۍ عشرې د روجې او د عباداتو په وجه باندې دا د مغفرت مستحق شي نو د دیو مغفرت دا د منځنۍ عشرې نه وشي. او یو هغه خلک چې دا ښه ګناهګاري دیو اولنۍ عشره هم عبادت وکړو روجې ونیوې د منځ عشره چې کوم دی د هغې هم روجې ونیو عبادت یې وکړه اوس چې کله اخرنۍ ته عشرې ته ورسېدل درېیمې حصې ته ورسېدل نو دیو بیا چې کوم دی نو الله تعالی د جهنم نه خلاص کي. نو دا درې قسمه خلک د دې دریو واړو دپاره چې کوم دی ترتیب سره یو عشره چې کوم دی نو انعام کې الله ورکوي. او بیا مخکې نبی علیه السلام وفرمیل من خفف عن مملوکی فیه غفر الله له یو سړي تخفیف او کمی راوسته د خپل مملوک د غلام نه د نوکر نه یعنی په هغه باندې بوج سپک کارونه یې پې سپکړل نو غفر الله له الله تعالی به دغه انسان ته چې کوم دی نو مغفرت وکړي و اعتقه من النار د جهنم نه به نجات او خلاصې ورکړي. او بیا مخکې نبی علیه السلام بعضې د کولو کارونه وفرمیل چې دې کې به تاسو څه کارونه کوئ
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل واستكثروا فيه من 4 خصال دې کې د 3 کارونو ډېر زیات چې کوم دی نو تکثیر کوئ زیارت کوئ 3 کارونه پرې کې چې کوم دی نو زیات کوئ 4 کارونه هغه زیات سری خصلتین ترضون بهما ربکم 2 کارونه 2 خویونه دي سری چې پاغه سره بتاسو خپل رب راضي کوي وخصلتین او یو 2 خویونه 2 کارونه لا غنا بكم عنهما دا غینه چې کوم دی نو تاسو غنا هغه مخلص نشته دا غینه چې کوم دی تاسو مخلص نشته نو فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم هر هغه 2 کارونه چې پاغه سره تاسو خپل رب راضي کوي هغه کم دي فشهادت ان لا اله الا الله دا گواہی د لا اله الا الله دا یعنی تاسو لا اله الا الله ذکر پرې میاش کډیر کوي دویم وتستغفرونه تاسو الله نه مغفرت غواړئ استغفار کوي دا 2 کارونه کوي واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما او هر چې هغه 2 کارونه چې راغې نستاسو غنا مخلص چې کم دینو نشته هغه سری فتسالون الله الجنه دا الله تعالی نه د جنت سوال کوي او بل وتعوذون به من النار دا الله تعالی نه چې کوم دی د جهنم پناه غواړي دا 4 کارونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل درې کثرت تاسو کوي د لا اله الا الله ذکر دویم چې کوم دی استغفار دریم د جنت سوال او 4م نمبر چې کوم دی د جهنم نه هغه پناه غوښتل نو علماء دا سي دعا چې کوم دی نو خولې دا چې دا 4 ونه پکې راشي لا اله الا الله نستغفرك نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفرك نسألك الجنة ونعوذ بك من النار دا چې کوم دی نو روزه کې انسان دا ډیر زیات وي پرې 4 خبرو باندې د عمل توفیق انسان ته ور نصیب شي او بیا دا غي نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ومن سقا صائما یو سړی پر روزدار باندې روزمات کې وبوس کولی سقا الله من حوض شربتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله به په دغه انسان باندې زما د حوض نه داسې وبوس کوي چې لا یزمو دی به تګی کېږي نه حتی یدخل الجنه تر دې پورې دی چې کوم دی نو جنت ته ور داخل شي یو روایت کې بعضې راسې الفاظ راغلي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من فطر صائما فی شهر رمضان من کسب حلال یو سړی د حلال کسب نه د حلال ګټینا پر روزدار باندې چې کوم دی نو روزه ماته وکړه نو صلت علیه الملائکه لیالی رمضان کلها نو په د باندې د رمضان ټول شپې چې کوم دی نو فرشتې رحمتونه را لېږي وصافحه جبریل علیه الصلاۃ والسلام لیلة القدر وصافحه او مصافحه کوي لاس میلاوي څوک جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام در سره د لیلۃ القدر پښپا باندې چې کم دی نو هغه لاس بیا میلاوي مصافحه ور سره کوي او ومن صافحه جبرائیل علیہ السلام يرق قلبه وتكثر دموعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دغه نخه خي چې انسان ته څنګه پته لګي چې زمان سره جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په دغه لیلۃ القدر پښپا باندې لاس میلاو کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا چا سره چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لاس میلاو کی یرق قلبه دغه انسان زړه نرمیږي یعنی چې کله زړه نرم شونه ته پته ولګي زما سره جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لاس میلاو کړی دی وتکسر دموعه او در سترګو خې سیواشي دا الله د یری نه چې کوم دی هغه د تر او خو به یولو توفیق الله ورکي قال راوی وی فقلت ماوی یا رسول الله اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم افرأیت من لم یکن عنده ستاره هغه چا په باره کې څه خیال چې هغه سره دا نه یعنی روزه ماته ور سره نه چې په چا باندې روزه ماته وکړي دومره د خوراک طاقت نه لري قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فقبضة من طعام دا د خوراک یو موټی دی ورکی یعنی یو موټی طعام دی ورکی په مړه خېټه چاله خوراک نه ورکی چې دومره وسینه کی یو موټی طعام دی ورکی الله به دا اجر وکي قلت راوی ماوی افرأیت ان لم یکن عنده لقمة خبز ما اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ستاره هغه چا په باره کې څه خیال لري چې هغه دغه سریون وړي هم د ډوډۍ نه نو دی بس کوي قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فمذقة من لبن د لبن د پيو د لسی چې کندین یو ګټ داري ورکی قال راوی وی
ما وی افرأیت ستاسه خیال دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ان لم تکن عنده چې د هغه سره دا ګوټ لسی او دا پی داوم نه قال فشربة مما نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل پس دی د اوبو یو ګوټ چې کم دی نو دا ورکی نو دا هغه خطبه د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د رمضان مبارک نه یو ورځ مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته کړی او راتلونکي امت ته چې کم دی د قیامت د ورځې پورې کړی را دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د غونډې میاشتې د کولو او د نه کولو کارونه چې کم دی نو دا وفرمیل الله دې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خطبې په هر یو جز باندې موږ ته رمضان مبارک کې عمل نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.